غر په غر نه ورځي خو انسان په انسان باندې ورځي. هغه استرالیا چې افغانستان ته انکار کړی د سیریز دپاره چې موږ تاسو سره سیریز نه کول غواړو یو څو وجوهاتو په بنا باندې نن هغه استرالیا راپاسې د افغانستان کرکټ بورډ سره رابطې شروع کړي دي چې موږ تاسو سره سیریز کول غواړو. وړوکې سیریز نه غټ سیریز چې په هغې کې ټیسټ می 20 می او ورسره چې کوم دی او ډي آی هم وي. په کومو سترګو باندې یار دومره غیرت او دومره پښتو اوس په دې پښتو خو پکې نشته مړه پښتو په کوم ځای کې په دې کې خیر ځه لږ غیرت خو پکار وي که نه انسانانو کې خو لږ شان غیرت په دې کې زه څه وایم چې وي به پکې که نه وي پکې خو بهرحال دا ده چې لږ شان د غیرت خو په دې کې پکار دی که نه چې افغانستان ته موږ انکار کړی و د هغه ټایم کې چې موږ تاسو سره دوره نه کول غواړو او په څه وجوهاتو بنا باندې په دې باندې چې افغانستان نه دوی ته څه قسم فایده نه کېدله بیا ورله نورې سایډ بهانې کتلې او پالیټکس یې پکې شاملوه چې یاره افغانستان والا ښځو ته حقوق نه ورکوي نو دا یو قسم لاسې بهانې او یو قسم لاسې بس منګړت خبرې جوړولې که نه. نو خبره هلته کې دا ده چې افغانستان کرکټ ټیم سره اوس دوی خواهش لري چې یاره موږ د دوی سره دوره وکړو. ولې مخکې ولې اوس ولې ما له خندا په دې خبره باندې راځي چې یاره پښتانه ښه دی چې لږ غیرت خو پکې شته دی که نه. نو اوس افغانستان لږ افکار دی چې چورلټ انکار ورته وکړي. چورلټ انکار دی ورته په دې وکړي چې یاره موږ اکثر وایو که نه انګریزان ډېر زیات د اصولو پکا خلک دی چې پکا خلک وي نو دوی به د سیاست بیا په منځ ته ولې راوړو بیا په افغانستان باندې دا خبرې ولې راوړولې چې یاره افغانستان والا دا کار کوي داسې چل کوي هغه چل کوي. دلته کې دې خبرو ضرورت څه خو صفا به انکار کړی چې یاره موږ تاسو ته څه فایده نشته تاسو کمزوری ټیم دی شکست یې ورته ورکړو په T20 کې په ورلډ کپ کې. خو بهرحال اوس دلته کې هغه استرالیا ده چې افغانستان ته یو قسم له مجبوره شو مجبوره خو ورته نه شو ویلی خو یو قسم له مجبوري ورته دا وایم چې اوس په خپله باندې دعوت هغې ته ورولېږو نو چې سیاست تاسو په هغه ټایم کې د افغانستان سره کاوه شکست یې خو ته ورکړو په T20 ورلډ کپ کې خو اوس ورسره سم سیاست وکړئ سم سیاست ده چې چورلټ انکار ورته وکړئ حالانکې افغانستان ته په دې کې ډېره زیاته غټه فایده ده چې د استرالیا سره سیریز وکړي خو سم چورلټ انکار ورته په دې کې دا وکړئ چې تاسو سیاست کوئ که نه نو راشي بیا پښتانه هم سم سیاست کوي چې چورلټ انکار ورته وکړي همدغه شان په ځای باندې پرېږدي چې د سره موږ اډول دوره کوو نه سیریز در سره کوو نه او هغوی غټ سیریز کول غواړي خلنتي سیریز کول غواړي. په دې کې افغانستان ته فایده دا ده چې هغوی یو سټرانګ ټیم دی د دې نه انکار نه کېږي مضبوط ټیم دی ایکسپیرینس به افغانستان کرکټ ټیم ته ډېر زیات راشي پلیران به نور هم خپل ځان ډېر زیات ښه وپېژني. د دې نه هټ کر استرالیا ته هم په دې کې ډېره زیاته غټه فایده ده او هغه په دې وجه باندې ده چې استرالیا به د افغانستان ټیم نور هم وګوري نور به هم سټډي کړي ځکه چې روانه چیمپیون ټرافي ده د کم هوسټینګ چې پاکستان کرکټ ټیم په خپله باندې کوي. نو په دغه کې دواړه ټیمان په یو ګروپ کې دي نو چې په دواړه ټیمان په یو ګروپ کې دوی دواړو میچ هم دی نو یو بل سره میچ کوي یو بل د کنډیشن د اوبو پته بدلېږي دا کسان دا ټیم په څومره اوبو کې دی نو دې خبرې دواړو ته ښه فایده ده. افغانستان کرکټ ټیم سره استرالیا ډېر زیات غټ سیاست کړی اوس د افغانستان سره دا موقع ده شکست خو ورته ورکړو خو دا موقع دې هم اوس نه ده اګر چورلټ انکار دې ورته وکړي چې موږ تاسو سره سیریز نه کول غواړو خبره هلته کې مکمل طور باندې ختمه چې پته ورته ولګي چې پښتانه چې کوم سیاست کوي نو بیا سم سیاست کوي. بهرحال ستاسو خپله سره رایه ده چې آیا افغانستان کرکټ ټیم لا دا دوره یا دا سیریز د استرالیا سره کول پکار دی او که نه هغه سره تاسو کمنټ کې شامل کړئ. انشاءالله ملاویږو نوي ویډیو کې تر هغه مهاله راکړئ اجازه د الله په امان.